4,000 قیمت بی چې دی ژوندی 100,000 لبراش ځکه چې وی سی آر نه کسٹم ډیوټي اوچته کړه چې څوک ته محروم پاتې نشي د ملک له وی سی آر ډیر ضروری د مړو په کپنو دیم کسٹم چرته دوبای نه عربو نه دا غریبان راځي خزو بچوله جامې راغستی په کسٹم ورته پړانګان کینوري کراچۍ او پنډای او پیښور پړانګان ناستی شرمخان ولاړ دی او صاحب پرانی ځای بکسی پرانی دی لیکی 3,000 روپے کسٹم 4,000 روپے لکه بچوله می جماعت مخکې کوي لسته کاله مزدوری کړي بچوله کپن راوړی پاغه ورته کسٹم لګی او په وی سی آر دوی کسٹم اوچت کو د شریعت بل والاو نه تاسو کوي کنه چې شریعت بلم پیش کړي دي دا بل وګورئ دا بل وګورئ دا د امیر المؤمنین نه تاسو کا چې تا وی سی آر نه کسٹم ولی اوچت کو وی سی آر نه د کسٹم ډیوټي ولی لری کړه دا دسه مبارک شه ده نو ان قریب به وګورئ ان شاء الله العزیز چې دا ملک به ډم وی ډم زمون خزه به ډمی وی زمون لونه به ډمی وی زمون زامن به ډمانی او مونږ بس پینګری دبلې ماری تاسو کې چا به سورنه راغستی چا به شپېلې راغستی چا به خېټه پورې دبلې تړلې مونږ به ډمان یو ډمان ستا د ملک رفتار داسې روان دی پوزیشن داسې روان دی نو اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فلا تلومن اولاده بالرقص چې پلار دبلې غږی نو که بچی ورته غډیږي بچی مشرموا او مې ملامت کوا مونږ به ډمان یو ډمان مونږ مذهب کې یو مسله ده څوک مونږ نه کوي جنازه مکوي څوک دای جنازه مکوي وای په ایمان چې تر اوسه د چا په جنازه دا لګوله جوړه شوې ده چې لکه د مونږ نه کولو جنازه نه کوي دا شوې ده دا مولیانو دا لګوله جوړه کړي سقاط شتاو نشتا او الواشتاو نشتا لکه کورم د سټي اوران شه دا وای چې د دې پلیتې د بچی جنازه کیږي او کنه کیږي دا خو پلیتو مردارو حرام خورو بېمانو یو موس چې سره اونکي د امام شافعي مذهب دی چې کافر دی دا تپوس چاونه کو پادیرا خو الواشتاو نشتا او غړیشتاو نشتا او کیرشتاو نشتا سخاتشتاو نشتا هم دغه سخات ته دلې پټ ورکا ټولو نه مخکې تاسو خیال راغی نو عزیزانو زمونږ ملک نه دا شی جوړیږي لګیا دی او زمونږ نور واس کې څه دي سوا د چغو والو اچھا ما ته ډاکټر وای جمعه چې 13 شي ټلیفون راته وکي چې پرون جمعه کې څه چالو مال غاګ مې نه دی کړی څه چل کې اوس نو بهرحال عزیزانو عرض داو چې زړه د خدای کور کوي زړه د خدای د مینې کور کوي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت کور کوي که د ژوند نه رستو ژوند خکول غواړئ دغه دوه مینې دي چې په دې بخلاصېږئ او که دا دوه مینې دي چې دا دې واورېده چې دا خبره خدای کړې ده په قرآن کې او فوراً ورته سرنګون نشویم والله که جنت وګورئ یا دا دې واورېده چې دا خبره پیغمبر کړې ده په حدیث کې او فوراً ورته سرنګون نشوي والله که د جنت بوی وګورئ نو ما درته ویل لیونی صاحب غوندې و نو مسلم پیغمبر ته داسې چرته کتلي دي سترګو کې رانجه توره جبا تور پټکې نو حضور تر پاسېدو ورته وی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی ارے جانا چی بد کر دی بلا اندر بلا کر دی
یکے چشمے سیاہ داری دیگر سرما درو کر دی. وے محبوبا د بدو د پاس د بل بدرا سره وکړه یو خود اسې سترګې تورې وې اولاد پکې نن رانجم اچولې دي. پیغمبر سینې سره ولګ چې واقعي ستا زړه کې زما ډېر لوی درد دی. عزیزانو پیغمبر یو صحابي دی حضرت علی نومې دی. صحابه ناستي اوبه نشته زنګل دی. علی اوبه را پیدا کا. علی د غره نه خوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي پې ولاړ دی مشک ډکۍ لګیا دی. حبش ډېر تور قوم دی او ډېر تور. مکه معظمه کې حبش حج له راځي چې وی ګورې د شپې اوبه یریږي داسې منډه به ووایي داسې تور. حضرت علی هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ ماله راکړه زما محبوب اوبه غوښتي دي بیا درته راوړم. هغه ورته ویل یو طرف ته شه. هغه ویل لږ سات لا یو طرف ته شه. بس حضرت علی دې ځای نه ونیو هغه حبشي او مشک ته واغست او بونه ډک کو ورته دلته کېنه. صحابو ته اوبه راوړې حبشي ور سره راغی. چې راغی اویا اتیا صحابه دي ټول او د سنم پې وکړه ویم سکلې. پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې او بتې راتوې د ټولو صحابه وسکلې او دس بیا چې مشک همغسې ډک. حبشي ته وی چې هسې دی غوسه کوله خدای بنده دا خپل امانت دی یو څه بس واله. هغه چې وکته چې دا څنګه چل من هذا دا څوک دی؟ هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هذا محمد محمد دا دی ویاو دا دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله. ما ته پته نه وه ما اورېدلی دا محمد چې ایمان یې راوړو. حبشي خو ډېر تور حضور جبه اغوستې وه. حبشي ته یې وی دې خوا راشه چې دې خوا یې راوستو نو هغه جبه یې داسې کړه او حبشي سینې سره ملاو کو او جبه یې پې د پاسه داسې واچوله. ډېر ساتي سینې سره نیولی و خو چې جبه یې ترې لرې کړه بیا هغه حبشي د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړقېده. د پنجاب یو عالم دی او ولې به نه پړقېده؟ بے رنگیانو بے ڈھنگیانو بے رنگیانو بے ڈھنگیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑے راتو سونا لنگ جانا. اگر بے رنگ فطری پیدا شوه تور د پیغمبر سینې سره لګېدو باندې د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې پړقېده. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې بل لا څوک ښایسته به وي په دنیا کې چې ته به پې مین شې سوا د خدای نه او بل لا څوک ښایسته وي دنیا کې چې ته به پې مین شې سوا د محمد رسول الله نه. نو هر کله ښایسته چې همدغه دوه دي نو د ښایسته او خبرې هم ښایسته وي که نه که بل څه وي خو دې پورې